افاق اورېدې مې د کباب له مدینه ډېر مشهور کباب دی او خلک وایي ډېره زبردسته ذایقه ده. نو ورځونه خورو یې نه؟ راځئ. ما خو ورته یو کباب سپیشل ویلی دی او زه درته یو خبره کوم بل به د امریکني په سیسټم ورکړم. څه مطلب؟ مطلب مې دا چې هر سړی به خپلې پیسې ورکوي. یاره زه خو وږی نه یم تاسو وخورئ. یاره احتشام ما خو فعلا وزن زیات دی زه د کباب نه یاره احتشامه زما خو مرۍ خرابه ده ډاکټر منې کړی یم زه خو کباب نه خورم. ښه ما خو د یو سپیشل کباب اورډر ورکړو اورډر لوی دی 300 کسان یې ښه په ارام خوړی شي. مطلب دی تاسو نه خورئ دا به زه یوازې خورم. یاره د بیل دا خبره چې پکې نه یې کړې بیا خو به ورسره خوړلې وه. نه خورئ یار خپل بیل به ورنه ورکوي. نه خورئ ته به هسې خپل پیسې ورکوي. دا ولیکئ. یاره دا چې ښکاري چې دا کباب ډېر زیات مزېدار دی. احتشامه یو ډوډۍ سره والمه. لږ صبر وکړه ویټر ریته خو یې وروړه. یاله دا کباب ډېر زیاته زبردسته خوشبو ده ډېر زیات مزیدار راته ښکاري. واقعي دا ډېر زبردست کباب دی. دا نري پکې ډېر زبردست ښکاري. یاره احتشامه دا ټول کباب ته یوازې نه شي خوړی. یار زه خپل طرفه پوره کوشش کوم چې ختم یې کړم. یاره د دې ریتې سره چې پرې د دې بل شانتې مزه وي. دا خو زه هم یم که نه. واو ځکه خو تاسو ته زه وایم که نه چې کباب ډېر زیات مزېدار دی. هاي نو یاره احتشامه لږه خو زما مخصوصېږي. لږ صبر وکړئ بار باندې زه دا لوبیا موبیا وخورم. ښه احتشامه دا خو ته یوازې خوړی هم نه شي او که ودې خوړو ادمېږي به دې هم نه. یاره بلکل خبره خو یې ټیک وکړه دا خو زه یوازې نشم خلاصولی. تاسو ټینشن مه کوئ چې کومه رانه پاتې شي هغه ځان سره پارسل یوسم. نه چې کباب یخ شي بیا مزه نه کوي. تاسو خو سادهګان یې دا اول څه دپاره دی چې یخ شي بیا بیا ځان له ګرم کړم. بس یار دا نه پاتې شو. ویټر دا کباب خوړه لږ پارسل کراله. اپاخه چې کور ته ویسي څه به کوي دلته دې بچی وخوري که نه. او که نه دلته یو غریب مسکین لی ورکړه ثواب به دې وشي. یار دلته کې هم د غریب مسکین نه ښکاري. یاره دلته چې ته مخکې وروسته وګوره ښکاره به شي درته. یار دلته دا به یو هم نه ښکاري دا پارسل که ماله. دا ولې راپاڅئ چې ځو راځئ. مزه خو راسي. سرجي زه هم څونه بیل شوم. نه ستاسو بیل نشته دی زمونږ په هوټل کې آفر لګېدلی دی چې کوم کسټمر پیله ځل راشي که نه هغه نه مونږ بیل نه اخلو. تاسو تلی شئ ځي. کوم لیدو د شوم رسخي یو ګټه. یاره دی کور کې به چې څه بیا هغه وخورئ.